سرجي زما کفیل وفات شوی دی، دوبۍ کې یم، خامه مې نه لیدل کېږي. ورور جانه اختر زیب بای، زه تاله داسې مشوره در کومه په دې عمل وکړه انشاءالله، او لکه انشاءالله دې کې به ستا خیر وي. اولنی انتظار وکړه لږ غونډه کې انشاءالله د 1 پورې کېدای شي رینیو شي په خپله انشاءالله. یوه خبره. دویمه خبره دا ده که خدا نه خواسته که رینیو نه شوه نو بیا به داسې کار وکړه چې د کفیل ګوره دلته سعودي عرب کې دا نظام دی چې دلته یو سړی کله وفات شي سعودي نو بیا قانوني لکه دغه کوم چې وارث د هغه زوی د هغه لوري د هغه وروري نو د هغه د څه پروسس نه بعد د هغه ټول ډاکومنټس د هغه که شریکۍ د هغه ته منتقل شي. نو ته داسې کار وکړه چې که د هغو سره رابطه وکړه د هغو د ورثاو سره چې یاره زه د معلومه زما د اقامه نوې کوي که هغو ته هغه قانوني دغه میلاو شوی که نه د ګورمنټ هغو ته بیا لکه دغه ورکوي تفویض کوي هغو ته. ټیک شو وروره دغه یو خبره ده. که هغو دله بیا هم نوې نه کړه نو ته نشې راتلی د 3 بیا خو ته نشې راتلی. ټیک شو وروره لکه د 3 کالو پورې ته نشې راتلی بیا ځکه چې د سعودي عرب ته د انټري دپاره ویلډ اقامه پکار ده او ویلډ خروجاو د پکار ده. بیا په دې صورتحال کې څوک دې وخت کې ته په دوبۍ کې نو زم کوشش کوم تعالی او ته په خپل هم کوشش کوه چې دوبۍ ته دومره راغلی او په دوبۍ کې ته دومره خرچه تا کړل نو په دوبۍ کې په ویزټ باندې د ویزټ دا ویزه دا پرمننټ ته اوړي په دوبۍ کې د دوبۍ د قانون چې کوم دی ته داسې کار وکړه چې دلته ځان له د جاب کوشش وکړه دلته ځان له د جاب کوشش وکړه انشاءالله الرحمن که دلته رانشي الله به تعالی دلته انشاءالله جاب درکړي. ښه د خیر سره کوشش وکړه او په کوشش انشاءالله کوشش ته وکړه الله پاک به ستا کوشش بې ځایه نه دغه کوي. خوشحاله اوسه.